کم انسان چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې د لمانځه وروسته دا عمل وکړي نو ده ته به 4 فایدې ملاو شي. اوله فایده دا ده د انسان ته به الله تعالی له داسې ځای څخه رزق ورکړي د ده به سوچ هم نه وي. الله به په رزق برکت واچوي. الله به داسې روزي مال و دولت ورکړي د ده به فکر او سوچ هم نه وي. دا اوله فایده. دومه فایده دا ده دا انسان به الله جل جلاله د هر قسمه مصیبت څخه وساتي، د حادثاتو څخه، د اکسیډنټ څخه، او دغسې به الله جل جلاله دغه کس به د هر قسم مصیبتو او پریشانی څخه دا کس وساتي. دریمه فایده دا ده چې څوک دا عمل وکړي. دریمه فایده دا ده چې پر دغه انسان هر څونه قرض وي، دونه قرض وي لکه د دنیا غرونه، دونه قرض پر ده باندې الله جل جلاله به دا قرض ور ادا کړي، الله جل جلاله به د قرض څخه خلاص کړي. څلورمه فایده دا ده دغه انسان به الله جل جلاله د راتلونکي جمعې پورې دغه کس به الله جل د ګناهو څخه محفوظ وساتي. یعنی چې کله د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه وروسته دا عمل دی وکړي نو دی به د راروانې جمعې پورې الله جل جلاله دی د هر ګناه څخه محفوظ وساتي. هغه عمل دا دی زما عزتمند ورونو مسلمانانو، که هغه نر وي او که زنانې وي ویلی سي. که چیرې سړی و نو هغه خو د جمعې لمونځ کوي، د جمعې د لمانځه وروسته دې ووایي، او چې کومه زنانه وي هغه به د جمعې په ورځ د جمعې د ماسپښین لمونځ، یعنې د جمعې په ورځ چې د ماسپښین لمونځ دا وکړي دغه وروسته دې دا عمل وکړي. عمل دا ده بسم الله الرحمن الرحیم به ووایي، سورت اخلاص به 2 واره ووایي، 7 واره، 7 مرتبه، یعنې 2 واره به ووایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دغه صورت به دته صورت اخلاص وای، دا به 2 واره وای. بیا به صورت فلق 2 واره وای، بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، دا به فرو وای. بیا به صورت الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس، دا صورت به 2 واره وای. یعنی دا 3 صورته، دا کوچني 3 صورتونه چې قل هو الله احد ده، صورت اخلاص او صورت فلق او صورت الناس، دغه 3 واره به دغه 3 صورته به 2 واره وایي. یعنی هر مرتبه به 2 واره دا یو صورت به 2 واره وایي، دا بل صورت به 2 واره وایي، دا بل صورت به 2 واره وایي. نو الله جل جلاله به دغه ویونکو ته به الله جل 4 فایدې ورکړي. ما درته وویل چې اوله فایده دا ده الله جل جلاله د رزق زیات، الله به له داسې ځای څخه دته مال او دولت ورکوي د ده به سوچ او فکر هم نه وي. دومه فایده دا ده د انسان به د حادثاتو څخه، د اکسیډنټ څخه او د مصیبتو پریشانۍ څخه به الله جل جلاله دی وساتي. او دریمه فایده دا ده چې دغه پر دغه انسان باندې هر څونه قرض وي، د هر څونه قرضدار وي الله به قرض ور ادا کړي. څلورمه فایده دا ده الله به دغه انسان د راتلونکي جمعې پورې دی د ګناهو څخه وساتي. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو چې د جمعې لمونځ مې وکړئ، د جمعې په ورځ د جمعې د لمانځه وروسته نو تاسې دغه 3 صورته 2 واره وایاست. که زنانه وي هغه دې په کور کې د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین د لمانځه وروسته 2 واره دغه 3 صورتونه ووایي.